حضرت اسرافیل علیہ السلام بشپیلے وی ما در طویلو او اسرافیل علیہ السلام اغا فرشتہ دا چی اغا پد اغا شپیلے مقرر کولو باندے اللہ کینو لید یوزل نبی علیہ السلام نچا تپوس کوئی دا خدای رسولہ تدا دا عیش و عشرت جن ولی نتیرے اغا عجیب خبر اوکلا وی سرنگی زر عیش و عشرت جن تیر کم اسرافیل علیہ السلام پشپیلے خلی خواو دے دا سرے پہ ٹٹ کرے دے او غوگی اللہ تمائل کرے دے چی کل با خدای حکم کئی چی پکی والا ورکا نو کداغ پکی ورکا عرص و ختمی دا طول اسمانون و کائنات بدل ولی شی او سمر روحو دا چی دی کپا جمدو کی دی او کپا ملو کی دی ملو تام دا روح نسبت شتا قبرون سرا دا با طول لار شی ختم بشی بیا با رب العالمین یو بارانو کی پدے طول کائناتو کے حسبم نی نبا اسمانونی نبا زمکی وی نبا انسانی نبا حیوانی نبا مڑی وی نبا غری اسبم نی اللہ تا پتہ رجے سبئی اللہ با یو آوازو کی یو آواز باو کی لمن الملک اليوم یو وقت غطاسو دعوے کولی دا روس بادشاہی دا یرا سپر طاقت تے دا امریکہ دا دا بش دے دا فلان کے دے دا خو مضبوط طاقت تے دا خو فلان کے بادشاہ دے دا غن خلق یریدل دا فلان کے بدماش دے خلق دا کورت نشوتے لمن الملک اليوم نن بادشاہ سوک دے بادشاہی دا چاہ دا دا آواز با اللہ کی لیکن فرعون دے سر راپورتا کی نمرود دے سر راپورتا کی شداد دے سر راپورتا کی دا امریکی و دا روس و دا افغانستان و دا پاکستان و سعودی و دا بادشاہان ہوئی سرون پورتا کی اس سوک بنی کی جواب ور کی فرشتے بم نہیں دا بم خدا پاک ختمی کی فرشتے بم لالشی ختمی بشی اللہ بیا پخپل جوابو کی للہ الواحد القہار نن بادشاہی اللہ لدا اللہ بادشاہ دے اگا اللہ چی یو دے شرک نلری او زورور دے زان تبا التبیا دا اللہ دا قہار نموائد اللہ رحیمم دے رحمانم دے دغی وقت سربا اللہ دا نوی چی للہ الواحد الرحیم للہ الواحد الرحمن دغل تبوی للہ الواحد القہار اگا خدای بادشاہ دے اس بادشاہی دا اگا دا چی یو دے دیر زور ور دے دا اگا زور تا لازمک آسمانون انسان اس سوکم نشٹنگے دے ان بطش ربک لشدید اللہ چی گرفت گئی مضبوط گرفتی سخت گرفتی سمودہ چی تیرشی اسرافیل علیہ السلام با بیا خدای را پیدا کی دیبم ختم شوی اغنم ہم سو باسی جبریل علیہ السلام چی سمر فرشتی دی طولی با اللہ مڑے کی دیبا بیا خدای را جم دے کی شپیلے باور کی ولا اس بیا پکی وہا بیا با پکی وہی چی پکی وہی اذا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون بیا با خدای پاک دا خلق اقص قبرون شکل کے برابر کی اور پاسی با روان بئی دا شام پز مکہ با دا محشر میدان جوڑی دا شام زمکہ دا طول خلق باغی تروانی طول بروانی راغنڈی کی برورو قبرون با پاسی بیا چه خلق قبر نا پاسی پا کم شکل با پاسی نو بعض خلق خوب دی چه سترگی سنگ اغارائی دے لاسون اخپو کی بوالا اللہ دا وزر و طاقت پیدا کری خوچ دا اللہ سا اخپی اولقی نو پاوا بشی چی دے پاواشی نو یو خشتخ کل محل و مزیدار بلنگون بورتا ورخکارشی التا بورسی چی التا ورسی نو التا با سوکیداران فرشتے دا با جنتی اگی بہت اشارہ کیوں درے گا سکے کم لینا رال وی آغا زینا رال دلتا سکے دا زیرہ تا خشتخ کارشن و ارسلی خشتخ دے لمنڈا وینو تو پاسے دمو چی دا سے میزان تو قتل اور دا لاسونا میولا قول نو دے لاسو پوکی میں دا الوتو طاقت پیدا شو راوال وطم دل ترالم لار کی چامنا نکلم نو وی تو میرا بانیو کا واپس لار شا دی دروازہ باندے با اغا سوکن نو دی چی اغا سر یو گیٹ پاسی یہ سوک پہ یو علاقہ کی پہ یو دروازہ نو دی دا ملازمین پہ یو علاقہ کی ارسلی نپریدی اغا سے جیسے یو پاسی یو کارڈ و سرائی اغا دن نپریدی چی چاہ سر کارڈ نہیں اغا نپریدی نو تلاشا عمل نامہ روڑا دا جنت دا داخلے دو کارڈ بر انسان عمل نامی لاشا کا کارڈ روڑا عمل نامہ روڑا دا غیر نپس پتا دلتا داخلے گی دیو پا تکراری یو بل سر دے بوئی نا یارا ما پریده چی دور دن نشم بوئی نا یارا تلاشا عمل نامہ روڑا دی تکرار کے با دا اللہ دا طرف نا اعلانوش چی دا زما آغا بندگان دی
لدی عمل نامے ضرورت نشتا، لدی دا حساب کتاب ضرورت نشتا، دا بی حساب بی کتاب جنت تداخلهم دروازہ و تکولو کے الحمدللہ. او دا با نبی علیہ السلام دا امتی گورے پیغمبر علیہ السلام فرمائی با مسلم شریف کی حدیث تے کہ دا ما دا او امت او یا ذرا کسان با بی حساب بی کتاب جنت تزی. اس بتا سوچ کے پزڑا کہ چیرا او یا ذرا کسان خمون کو پکی نرازو لیکن او یا ذرا خود صحابہ بلیر دی لکنا خود صحابہ زیادتی نو من کو پکی بلکل نرازو. نو بیا بل حدیث سے پسئی مسلم کے کہ دا او یا ذرا کم جنت تزینو دے کہ بہر یا سر او یا ذرا مرگری الحمدللہ ہر یا سر او یا ذرا مرگری. یارا ما پر اللہ کی سوچ کو میں بیا پکی مونگ نرازو ذکر نرازو چھے صحابہ دیر دی، تابعین دیر دی، امامان دیر دی، علماء دیر دی، شہداء دیر دی، صالحین دیر دی، اولیاء دیر دی. نو بل حدیث پہ مسلم شریف کی مونتا چھے او یا ذرا با جنت تزی اور یو سر او یا ذرا دری لپی بخلی راوالی جنت تبے ورولی ناغا خو زمان لپا نلا چی پکی اموٹی غنم رازی یا پاو غنم پکی رازی ادا چا لپا دا جناب دا رب العالمین لپا دا نو خدای دے مدغا لپا کرا وردی دا بی حساب بی کتاب والا قوم دے. اگا قوم چی اللہ تے خوشحال دے گورا سر و مال اللہ لقربان اگا قوم دے. اگا قوم ندے چی دا جبا پا کنزلو چلے گی، دا جبا پا نارواو چلے گی، دا جبا پا غیبت چلے گی، دا جبا پا چغلے چلے گی، دا جبا پا شیطانت چلے گی، دا دن مسلمان اور کے ولار دے نا. اگا مسلمان چی خپل منزو دس کئی حرام خورے نزان ساتی خپل روجی نیسی اے عبادت خودونا گران شیم ندیرونو گورے دیر آسان شیرے تدینا کور تروانی چی فضول لگینو تسبو باندے اللہ اللہ لگو آئے کنا لا الہ الا اللہ آئے کنا. دا سوچ ذہن کے واچا وجدل تفرشتے ناس زمانے کے لکی حیاء دل قوما دا نیکے زب دے گت ویمہ چی دا فرشتے زمانہ نیکے اولی کی دا حیاء کم دے فرشتونا گناہ والا فرشتے نے خوش اغیم خپکی گستا پا گناہ لی کرو باندے وہ دمرا اللہ میرا بانا دے کہ کل سڑے گناہوں کی کنا ندادا نیکو فرشتی راخی طرف والا کرام الکاتبین دے گس والا سردارانی دی نا گس والا زرخ پل قلم روالی لکل شروع کی دا خیر والا ورطی ملی کیسا بلو کہ توبہ باسی لگ محلت والا ورکی اغی بیا قلم والی لکل وی لگ صبر وطاو کہ بیا کہ بیا لگ سات تیر شغی بیا قلم روالی لکل کئی دا خیر والا ورطی یہ لگتا سو بیا لگ صبر کہ لگ دیس تو مانشی توبہ باسی نچے لگ سات تیر شناغی بیاوی اسنگ چلو کو یا روی بدبخت تخمم سو گھنٹے انتظاروں کو اور اس تو مانا نشدو دی کے اس فرشتوں نے حیا پکار دا اللہ خوشحالو پر لگ سیس خدا خوشحالی گی اگر اللہ بمونگ نہ خوشحالو چی مونگ لے گورا سمرا نعمتو نہ رکلی دی دا زمونگ کور زمونگ وجود زمونگ لباس زمونگ بچی زمونگ دوڑے زمونگ دا چی سر مخامخ اینو او دا غیر لوی خبر زمون مسلمانی و زمون ایمان دا اللہ را کرده ده دا بمون خپکو اللہ تا بمون سنگ خپکو تو زمون دیر میرا بانے دیر احسانات تیرا باندے اللہ کرده ده دا جن دی را کرده ده طولنا لوی خبر عزت تیرا کرده ده دا بل دا درد ناس تینا خدای ساتھ لیو ما خام خپل دوڑے تکینو غر مخپل دوڑے تکینو لاس خپو باندې روغ دی خدای پیدا کړیو سترګه خدای باندې روغ دی خدای پیدا کړیو وګونو باندې روغ دی خدای پیدا کړیو بچی دی خدای راکړل کور دی راک نو الله څنګه تا خپکو او چې دا مسلمان بیا دا الله خپکای دا یې ډېر بد قسمت مسلمان دی بل سړی به پاسي د قبر نه دویم نمبر چې بعض کسان پاسي څنګه نو دی به جناب دا فرشتے بولا پدا سپیمو کی زنجیرو نواز چاہیے یا اللہ کم تے استاد سپیمو کے نو پراکاگی بے دیو دا چگی وی چی صبرو کے ما سر خلا حساب کتاب ہم نے رشیو تاسو مارا کاگے کم خواب بوزے وی آگا مخامخ جہنم تری بوزو غرغنڈینی اگے تری بوزو وی ما سر خلا حساب کتاب نے رشیو صبرو کے چی حساب کتابو شی بیابا میں بوزے
پدې تکرار به هغې وایي نه مونږ بدبوزو دی دی وایي مه مې بوزه حساب کتاب را سره وشي د الله د طرف نه به اعلان وشي ای بنده تا کړي څه دي چې د سره مونږ حساب کتاب وکړو څه نیکي دی کړې ده هغه سړی به دا خبرې کوي چې چا خو څه نیکي کړې که نه تا څه کړي دي چې مونږ څه حساب کتاب وکړو ویې راکړه کې راس پې موږ رنځیر و جهنم ته پړ به ور وغورځوي بعضې کسان به جناب چې سر به ښکتي او خپې به پورته او روان به تپوس وشو د خدای حبیبه په سر به څنګه ځي سړی وی هغه ذات چې تا له پخپو کې رتلو طاقت اچولی دی هغه ستا په سر کې هم رتلو طاقت اچولی شي بعضې کسان به داسې وي د خنزیر مخ به وي او جهنم ته به رواني بعضې به د سپوس په شکل جهنم ته رواني بعضې داسې به چې سر څنګه اوچت کړي یو خشته مزیدار وجود به ورته ولاړي دی به ورته ته څوک الله یې سره خو کی د معلوم بیا سترګې پته ولګېدې وایي زه ستا نیک عمل دنیا کې زه پتا د پاسه سور وما ته مې خپل خواهش ته نه پرېښودې اوس ټیټ شه چې اوس زه راته ټیټېږم زما د پاسه را سور شه چې حساب کتاب لرې بوزم هغه نیک عمل به ورته ټیټ شي او دی به پې سور شي او د الله حساب کتاب له به ورسوي بل یو سړی به سر به راوچت کړي چې څنګه سر راوچت کړي یو بل شکل به ورته ولاړي یو خراب شکل به داسې خراب شکل به بیکاره بندې کړه یو خراب شکل باندې به نظر ولګي دی به ورته وي ته څوک یې چې د ما لومبې نظر پته ولګېد لومبې نظر مې پته ولګېد ته څوک یې اب ورته وایي چې زه ستا بد عمل یم دنیا کې ته زما د پاسه راسور وې مزې دې کولې اوس ټیټېږه چې زه در باندې سور شم د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي په زور به را ټیټ کړي دا بد عمل به پې سور شي لکه غویانو له چې خلک د شانه دا ستن ورکوي دا ستن چوکه به ورکوي او به وبېځي میدان د حشر کې به دا خلک څه کوي میدان د حشر کې دا خلک به خپلو خولو کې ډوبي پرون په ترمذي کې مونږ حدیث وی خپلو خولو کې او داسې د چا به خولې د کونډو پورې به د چا به تر دا ګیټو پورې د چا تر نامه پورې او د چا تر خولې او غوږونو پورې به خولې وی خو یاد وساته د دنیا اوبه چې دي هغه سطح برابر ساتي دنیا کې چې اوبو بیږي یو شانی د آخرت خوله به د دنیا د اوبو په شانتې ني چا نه چې کومه خوله بیږي هغه پورې به ودرېږي زما خوله به د ما نه بل چاله نه دي دومره خوله به د نه بیږي دومره د انسان نه چې هغه به تا پورې ودرېږي لکه د جامې په شانتې لکه بالټي کې چې سړی ولاړي لکه ډیګا کې چې سړی ولاړي نو چې څومره انسان ګناهګار دی هغه مره به ته زیاتې خولې ځي نو او ده پورې به ولاړي نو دی به پکې ډوب پروت نو جناب په دا خولو کې به انسان ډوبي او لوی تکلیف پي په مصیبت کې به مبتلی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي داسې چې د دنیا کې له هوښیارانو دا بال تمام پکې داسې وي بعضې پکې را عمرونه خو به یو شانتي را پا بس چې یاره د حساب کتاب به الله کله شروع کوي بعضې به یاره یو چل نه کوو ځای چې لاړ شو آدم علیه السلام زمونږ نیکه دی او نیکه په خپل اولاد خفه کېږي چې هغه را پیدا کړو هغه ته سپارش وکړو چې د خدای لپاره موږ حساب کتاب شروع کړي الله حساب شروع کړي دی به لاړ شي طلب به یو نه به تپوس کړي آدم علیه السلام بل نه به تپوس کړي د پیغمبرانو به ځان لفظی وي را پیدا به کړي دی به ورته وایي چې ای آدمه ته د دې ټول بشر انسانیت پلارې او ته د خپلو بچو ته نه ګورې چې په څومره مصیبت کې مبتلا دي د خدای لپاره الله دربار کې سوال وکړه چې خدای حساب کتاب زر شروع کړي آدم علیه السلام به ورته وایي انی لست لذلک زه دا کار نشم کولی او ته خو پیغمبرې وی نه که زه د خدای دربار کې ودرېږم او الله ته ویم چې خدای زما د اولاد سره حساب کتاب شروع کا او خدای ما ته وی ښه دا خو ستا د برکت هر څه شوي دي که تا د اونې پاڼې له ګوتې نه وې وروړې نو دنیا ته به نوتلې دوي بیا به خدای له څه جواب ورکړو نشم کولی دغه ځای کې دا نشم کولی ګوره پیغمبران به یریږي دومره به پیغمبران یریږي چې حضرت عیسی علیه السلام متعلق راځي الله به دې تپوس وکړي اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين اے عیسی تا ویلی دي چې د ما زما د مور عبادت کوي دی به وایي چې ما قلت لهم الا ما امرتني الله ما نه دي ویلي ګوره ما خو هغه ویلی دي چې خدای تا راته څه ویلي دي
دا خبر ما ندی کړي دا به خدای پاک ته پته چې ندی کړي خو په عیسایانو به هلته کې دا یو زوره نه ورچي چې تاسو خو وایئ چې ګنې موږ ته عیسی علیه السلام ویل خو انکار کوي. نو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله د عیسی علیہ السلام نه خدای را تپوس کوي که نه دا تپوس قدرې دومره به په هغه باندې زور راشي چې د هغه به د هر ویښته نه د خولې په ځای وینه روځي. دا د عیسی علیہ السلام حال دی، پیغمبر جلیل القدر معصوم پاتې بل چا سره خو هغه داسې جهان نه دی لکه د دنیا په شان دی. یو داسې میدان کې به خلق ولاړي چې په هغې کې به لوړه او ښکته نی، غر غونډی ټیټه به نی، د تختیدو ځای سورنګ مورنګ پکې نشته، اونه پکې نشته، کوټه پکې نشته. داسې یو میدان کې به ټول ولاړي، تیختم پکې نشته. د میدان حشر نه ګیر چاپیره د جهنم تاو دی، جهنم ګیر چاپیره کم خوا به تختی په جهنم د پاسه سویرات پول دی نری په هغې غاړه جنت دی. ښه نو دی به کم خوا دنیا کې خو به دا وتښتي یو طرف دلته کم خوا تښتي دنیا کې خو به دا پیسې استعمال کړل ته پیسه هم نه استعمالېږي. څه به کې اوس جناب چې آدم علیہ السلام ته بوی خمونږ څوک یره دا یو ځل د یو پیغمبر خیمه حضرت نوح علیہ السلام له ورشي زمانه پس دویم نمبر دا مخلوق د هغه نه بیا پیدا دی. دویم آدم ثانی دله به ورشي. موږ دپاره خدای دپاره څه دعا د خدای په دربار کې وغواړه. ابوی زم نشم کولی ځکه چې ما ته خدای وی چې د زوی دپاره غږ مه کوه، ما د زوی متعلق زوی مې کافر و د خدای په دربار کې مې دعا غوښتې ده. دغه یو غلطي ما نه شوې ده. حالانکه پیغمبر نه ګناه نه کېږي، ګناه نه معصوم دی. دا یو اوږده مسله ده دې وخت کې نه ویم. یا دا دویم بعضې علما حدیث کې یو کې بل هم راځي چې ما خدای قوم ته خیري یو ځل کړی دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا چې دې کې یوم جم دی پرې نه دی. نو که ما ته خدای وایي چې ښه اوس یې سپارښونه کېل در ورته خیرې کول نشم کولی، انی لست لذلک، دا کار زه نشم کولی. خلق وی منگ سوکو یره ابراہیم علیہ السلام یو پیغمبر دے غلا ورشے دا خدای پنیز بہترین درجے لوی درجے پیغمبرانو کی رفع بعضهم فوق بعض درجات درجے دی بر مرتبے دی اغلب ورشی ابو تو زم نشم کولی یو بانا بوتو کی یو بانا نہ بلکہ یو وجدا خمنگ سوکو موسیٰ علیہ السلام لورشے موسیٰ علیہ السلام لورشے با مویزہ نشم کولی. خلق وی منگ سوکو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ورشی غلبہ ورشی ابو ازم نشم کوئی. خلق وی منگ سوکو خلق خوب پا گرمے کی خوب منگ بے خواتا ابو توی ضرورت یو پیغمبر خیمہ بغیر داغن بلخوا مزے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ ورشی اور صفتون ابو تعالی پیغمبر علیہ السلام کی دا دوالو جہانو سردار مبارک فرمائی اگد حدیث مشکات کے مالا بدا خلق راشی و مسلم شریف کی مشتا چی راشی خلق بوتوی چی بس بل خودمون اس وسو چار نشتا خو اللہ دا پارا خدای تا درخواستو کچھ خدای حساب کتاب شروع کی قدرے نور خبری رستو دی سوک پا جنت تا دی سوک تا خوچی کار شروع کی دوزخ تا دی آرخوا خوچی دا دی غم نا خو خلاص شو کنا. نبی علیہ السلام فرمائی زب ورشم یو زیتا مقام محمود تا دا اللہ دا عرش لان دے او التبز دا دنیا دا اور وزو برابر یوی افتے برابر اگدہ سجدہ کم نو جی پا سجدہ پروتن جبریل علیہ السلام براشی ہوئی تبوئی چھے پاسا تا چھے سغواری داغی تا پوسو کا شابو آیا نو نبی علیہ السلام بلومبے دا سپارش او کی دا مسلم شریف حدیث تے چھے یا اللہ زدا غوالم چھے دی مخلوق خدا ستا دا مخلوق تی حساب کتاب وسر شروع کا اللہ بھی حساب کتاب شروع کی حساب کتاب چھے اللہ شروع کی دمرا ضرب او کی عقل نبار خبری دی کنا دا دنیا دا شپگو گینٹو نیمیر وز شپگ گینٹے اندازہ کی با اللہ طول مخلوق سر حسابو کی شپگ گینٹے کی با قصہ بیغمشی دا دمرا لوی رز کا الف مما تعدون پچاب زر کالا تیری گی زر کالا دنیا زر کالا او پچا کا 50,000 سر 50 زر کالا پچا تیری گی سختا او پچا با دمرا زر تیرشی لکا دا سحر دا سنت و 2 رکاتو برابر پچا با دمرا زر تیرشی لکا دا مازدیگر نتر ما خاما پورے ٹیب لکا دا خوشحالی شپا خلقوی زر تیری گی
او د غم شپه وي نه تېرېږي. دا زموږ د پښتنو مثال دی. او هلته خو ټولې خبرې بیا د عقل نه بار خبرې دي، د الله فیصلې دي خپلې. خدای دې په مونږ داسې تېره کړي لکه د سار 2 رکعات. حساب کتاب چې شروع شي تله د میزان ولګېږي نو تله حساب کتاب به څوک کوي؟ الله به کوي، خپله به الله نګراني کوي. او بیا چې کب آدم علیه السلام به ټول مخلوق ته ولاړي. لږ یو 100 منټه زه اخلم ځکه چې لږ لیټ رالم. زما یو میلمه ضروري غوندې راغی، هغه سره لږ ایسار شو. آدم علیه السلام به ولاړي جناب، ټول اولاد سره چې حساب کتاب کېږي تله د میزان به لګېدلي، الله به خپله نګراني کوي په خپله. جبریل علیه السلام به ولاړي، وحی هغه راوړی که په هغه څوک اعتراض وکړي چې صاحب مونږ ته خو څه وحی نه ده راغلی، مونږ ته خو ستا اسلامي قانون نشته. اسرائیل علیه السلام به ولاړي که څوک د اعتراض وکړي چې ده خو ما نه جیپه ډېر زر سا وویستل او زه خو عبادت ته پرېنښودم، چې هغه وایي چې خدای تا راته ویلي. ښه د هغې نه علاوه کرام الکاتبین به ولاړي چې ستا نیکۍ لیکلي دي. څوک دا ونه وایي چې جده ما خو یو نیکي پلانګي ځای کې کړې وه، هغه نیکي خو زما په دې کې نشته، ما خو حج کړی ده، ما حج خو دې کې نه دي لیکلی. هغې به ورته وایي چې تا کړی خو تا ریاکاري کړې وه، یا دا دې کړې وه، یا دا دې کړې وه. ښه جناب کرام الکاتبین ګناه چې ما پلانکی ګناه خو نه ده کړې ده، را په زیاتي لیکلې ده. هغې به وایي نه پلانکی ځمکه باندې یې کړې، دا بانې به هم کېږي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي بعضې خلک به د دنیا نه دروغجن هلته هم دروغ وایي، خدای دا ګناه خو ما نه ده کړې. الله به ورته وایي دا زما کرام الکاتبین تا کړې ده، وایي خدای ګواه غواړم. دا کرام نه په دا کې دا خو ګوان د ما نه دي، دا خو ما نه لیدل چې ما تاسو وایي ما هغه ګوان غواړم چې زما خپل موجود انسانانو والا ګواني. ته خو پټه ګناه کړې انسانانو ته کوم دی؟ الله به ورته وایي ښه چې ستا دا وجود پتا په خپله ګواه کړم او به یې منې؟ دی به وایي وجود به څنګه وایي؟ یا خدای دا منم. کفا بنفسک اليوم حسیبا، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. نو الله بس جلو کی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. جب باندې به کلک مهر اولګي، لاسونه به خبرې شروع کړي ما باندې دا ګناه کړی ده، خپې به خبرې شروع کړي په ما ورپسې تللی، هر اندام به ګویي وکړي چې په ګناه په ما کړې ده. دی به خپلو اندامونو ته په کنځلو شي چې زه خو تاسو دپاره دروغ یم بچ کوم، او تاسو په ځان په خپله ګویي کوئ دا وکړئ. الله نه خو دروغ پټولی نه شي. نو تله د میزان کی حساب کتاب چې شروع شي نیکۍ یو طرف ته ګناه بل طرف ته، او دا سخت. او ګوره هر پیغمبر ته به خپل امت هم ولاړي، هر امت ته به خپل پیغمبر هم ولاړي. د ابراهیم علیه السلام امت سره چې حساب کېږي به ولاړي، او چې زمونږ امت سره حساب کتاب کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ولاړي. الله اکبر چې مونږ سره حساب کېږي او نبی علیه السلام ولاړي، او مونږ په داسې شکل تلي یو چې هغه ګیرخریلې شکل وي، نو څه بچ کې مخ په سترګې به ولګیا ورسره. په هغه عمل تلي چې هغه د پیغمبر علیه السلام خلاف عمل دی، نو سترګې به ولګیا ورسره. په هغه ګناه تلي چې هغه د نبي اسلام نه وخوښه، نو سترګې به ولګیا ورسره. کم از کم په هغه عمل الله له لاړ شه، ستا په دغه قبر کې، ستا په دغه حشر کې د یو ډېر خشته ښکلي پیغمبر نه امید دی چې ما له سفارش وکړي، نو د هغه اخلاق د هغه عمل ځان خپل که، نو په هغې عمل او اخلاقو لاړ شه جناب. چې او لومبي حساب کتاب بچانه شروع کېږي زمونږ د امت نه. یو حدیث کې راځي چې حساب کتاب شروع کېږي نو اعلان به وشي چې د پیغمبر علیه السلام نوم چې د هغه امت ته مخکې شي، چې هغې سره حساب کتاب کېږي نو لومبی به دا اعلان وشي نبی علیہ السلام ته چې ته په خپله خوښه یو کس را مخکې کړه چې زه ورسره حساب وکړم. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ټیم به په ما ډېر سخت وي چې خدای څوک ور مخکې کړم، دا لومبی ته را مخکې کړه بیا به ګورو سره. نو نبی علیہ السلام فرمایي ما سره به د قیامت په لوی میدان کې ښي طرف ته ابوبکر ولاړ، ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله عنهما، دا به ما وزیران دي د دنیا، هلته به را سره ولاړې. نو پیغمبر علیہ السلام د حضرت ابوبکر لاس نه ونیسي او ورمن مخکې کوي به. نبی علیہ السلام فرمایي وی په ما چې چا څومره ما سره ښېګړه کړې د هغې بدل مو له دنیا کې خلاص کړی، په ما د چا احسان هم نشته سوا د ابوبکر نه. د هغه احسان زما د پاسه پروت دی،
او علما نه دی خلاص کړي هغه احسان بدل به ولا خدای د قیامت په میدان کې ورکوي. وفات نه لږ غونې مخکې ویلي دي حدیث دی. نو دا مټه به ابوبکر صدیق رضی الله عنه ونیسي ور مخکې کوي به چې ترا مخکې چې تا سره حساب کتاب وشي. دی به په جړا شي لاس به ترې راکاږي چې دا د خدای رسوله دا څه کې ما ور مخکې کې ما غر کې بل څوک ور مخکې کا دغه عمر دی هغه عثمان دی هغه مخکې وی نه تا مخکې کوم وی په جګړه به شي یو بل سره نبی اسلام به راکاږي دی به لاس راکاږي او ابوبکر صدیق به جاري ورته اذا ساده امت رسوایی ده ما خو هغه عمل نه دی کړی چې کوم الله له پکار دی. گرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے په آواز دا 52 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې د قیامت د ورځې بیان تاسو اورید. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ باندې سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د هر قسم دینی تقریرونو نعتونو تلاوتونو د پاره هم زمونږ د دکان پته یاد لرئ. لکه دنیا کې خلک سوداګان یو بل سره کوي کنه ورته څه غواړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وي عمر فاروق رضی الله عنه ورته وي چې داسې کار به وکړو زه به دا ټول د خپل ژوند عبادت تعالی درکړم ټول منځونه روجې حج او د هغې نه علاوه جهاد چې څومره کافران مې وجلي دي څومره نیکۍ مې کړي دي ټولې تا ته بخم تاله درکوم او تا نه یو وړه نیکي غواړم پټې نیکي ده نه غواړم او زما د ژوند کې څومره نیکۍ منځونه او صدقې او دا کافر مې وجلي دي جهادونه مې کړي دي نبی علیہ السلام سره مرګتیا مې ټول درته بخم. ابوبکر صدیق ورته څه نیکي غواړې وی هغه 3 شپې چې تا د پیغمبر علیه السلام سره په غار ثور کې تېرې کړې دي حق راته راوبخه زه تا ته دا د خپل ژوند ټولې نیکۍ بخم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته په ژړا شو وی عمره دا خو لا ته دا نیکۍ راکړې که دا ټوله دنیا او د ټول اسمان لاندې او ځمکې د پاسه کل مخلوق ما ته ټولې نیکۍ را بخي د هغې غار ثور د 3 شپو خو څه کوي چې د 1 ساعت هغه سیکنډ او منټ نیکۍ به هم ورته ونه بخم. خو په ما یې الله یو احسان کړی دی هغه فضل په ما خدای کړی دی چې نبی علیه السلام په دا غار کې د ما سینې ته ډډه والې ده. واقعي صحابه او پیغمبر علیه السلام سره ډېرې حقیقت تا دی محنت کړی دی ډېره مرګرتیا او ډېرې قربانۍ کړی دی لیکن فرمایي چې د هر چا بدن مې دنیا کې خلاص که سوا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه د احسان بدل به هغه له خدای د قیامت په میدان کې خلاصوي. راکاږي به او بیا به ابوبکر هلته یېرېږي رضی الله عنه خدای سره به څوک حساب کتاب کوي ما مخکې کوه او د خدای رسوله ولې د رسوایي به دې راشي د امت ځکه که په ما لومبۍ اعلان وشي چې ابوبکر جهنم ته روان کوي نو څه به کېږي بیا امت به ټول رسوا شي ما به مخکې کوه بل څوک ور مخکې که زه خو ډېر ګناهګار یم د خدای دربار کې نشم ودرېدی او نبي اسلام به هم جاري راکاږي به دی به هم جاري لاس په رستو کوي چې واقعي ابوبکر غوندې سړی په حساب کتاب کې فیل شو ګټي به څوک ابه نه مخکې کېږي او دی کې به جناب د الله د طرف نه الله به آواز وکړي ای حبیبه تا نه دروغجن کوم الله تا نه دروغجن کوم ځکه تا په خپله فرمایلی دي چې ابوبکر فی الجنه ابوبکر جنتی دی د 10 کسانو نوم پیغمبر علیه السلام په یو مجلس کې اغشته دی چې دا 10 کسان جنتیان دي یو پکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی او سردار یې دی تا د نوم اغشته دی جنتی دی تا نه دروغجن کوم زه ابوبکر دی بی حسابه بی کتابه جنت ته لاړ شي هغه او یا زره به شروع شي زه د جنت بی حسابه بی کتابه بیا به چا نیکۍ درنې دي ابه جنت ته ځي د چا نیکۍ سپکې دي ابه جهنم ته روانېږي دغه د خدای حساب کتاب دی نو عایشې صدیقې رضی الله عنها د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو او دا تپوس حضرت زید حضرت یو صحابي دی د پیغمبر علیه السلام حضرت انس رضی الله عنه هغه هم کړی دی چې د خدای رسوله د قیامت په میدان کې مونږ به کم ځای ګورو کم ځای به ګورو ځای راته وښایه وی 3 ځایونو نه خطا کېږم د میزان تلې سره مې ګورئ د حوض کوثر په غاړه مې ګورئ او چې کوم پولیس فرات دی دغه ځای کې مې ګورئ دې 3 ځایونو کې به یو ځای کې زه خامخا موجود یم دې نه خطا کېږم ور صحابو ته ځای تپوس هم کړی دی
د غرنګي مونږ ته هم دا پته ولګېده چې نبي علیه السلام تکلیف پېښې دي دریو ځایونو کې خو چې پیغمبر علیه السلام سره خو هم د سترګو لګولو څه شان پرېښي هله که نه څه شان خو مونږ پرېښي که نه و سترګو لګولو شان هم نه دی پرېښې او بیا هم ورپسې په محشر په میدان کې منډې وو ای د دنیا د دې 5 ورځو دپاره مونږ څه ناروا نه کوو ورونو ښه لږ څه ژوند دی زمونږ نیکونه څه شو زمونږ هغه پلاران څه شو زمونږ هغه مشران څه شو زمونږ هغه رشته داران څه شو خپلو سترګو سره مونږ ته پته لګي چې قبرونو کې هم دفن کړل دې مقبرې ته وګورئ څومره خلک پکې پراته دی دې لږ ژوند دپاره د معمولي زندګۍ دپاره د دې لږ ژوند دپاره مونږ څومره هسې خپلو کې خبره کړو که زما خپل کوري په یو درس کې جوړوم که نه که ستا کوري په یو درس کې جوړی که نه جوړی لیکن دا د خدای کور څومره موده شو داسې یو خبره کوم دا به خدای انشاءالله اوس روان دی جوړ بشي دغه زموږ د خدای سره معامله ده که نه که خپل بچی مې دی دا پرېږده ځه خپل بچی مې دی غرمې له وله کم نمبر ډوډۍ راوړم خپل بچی دی دی غرمې له وله چې سکول د یونیفارم او د مسئلې راشي بهترینه جوړوله پیدا کړې که نه بازار کې ګرځې ښه جوړوله راکړه او کور کې د خوا سره یتیم دی مسکین دی فقیر دی هغه له ورکوې ډوډۍ هغه چې د جامه جوړه دی واغېسته لکه زه خو چې سوچ کوم خو همدغه د کوټې لاندې که د 50 لکه روپۍ دروازې ګټې همدغه کټ کې سملې دغه سوري ته کوټې لاندې او که د 2 روپو مزدور هم دغه ځای کې سملې او که د کروڑونو روپو مالک دغه خېټه ده دا بلا دا مصیبت دغه بلا خېټې ته به ډوډۍ ورچوي هغه به غریب به بچي مالدار به ورته ورچوي دغه جامه به غریب هم اغوندي او دغه د 50 کروڑو روپو مالک به هم ورچوي صرف دونه فرق چې به لږ ښي او دا به خرابوي که نه اما د بلا د خېټه د ښه خوراک وړي چې ته به خراب ور واچوي که نور تاسو د کروڑونو روپو مالک نور څه کولی شي دا نور به څوک هغه خپل کروڑونو اربونو روپۍ د نور څه جوړولی شي هېڅ هم ته نه شي جوړولی خدای دې هغه ژوند له درکړي چې د اطمینان ژوند دی که د 50 روپو مالک مې د 100 روپو مالک مې خو چې د اطمینان او د خوشحالۍ ژوند وي که ته د کربونو روپو مالک هم شي او ژوند د اطمینان او د خوشحالۍ ژوند څه پې یو لوی سرمایهدار متعلقه تا بله چا خبره کوله پېښور کې یو لوی سرمایهدار نوم تاسو ځکه نه اخلم بیا پته لګېږي پېښور کې دومره سرمایهدار چې جناب د پلازو مالک دی د پلازو او زما خپل اندازه ده چې د هغه د دروازې لکونه روپۍ مدن دی وایي دایره داسې چې کښېنم غرمه ډوډۍ ته دا نوکرانو ته وګورم او د خپلو بچو ته او د نورو خلکو ته وګورم او دا کم خوراک خوري او زما څه خوراک دی یشېدلې ساګ یشېدلې مهې دا مې خوراک دی دې نه زیات خوړی نه شم ډاکټر پابندي لګوي دې نه درته نه خورئ او چې د شپې سبلم نو د نشي د ګولو نه بغیر خوب نه راځي مولوي صاحب څه چې راته وښایه چې خوب راشي خوب نه راځي څومره مال خو سرخوړی زیات دی هغه غم هم زیات دی که نه فکر هم زیات دی که نه سوچ هم زیات دی که نه او چې یو بچی ته چا وتښتاو الله اکبر وی لیونی ګرځېدم چې زما دا جایداد هر سړی دوړی خو چې زما دا بچی را پیدا شي دا څه ژوند دی ما وی الله به ټیک کېږي جناب چې الله ته رجوع کې خان صاحب تا چې تر څو خدای ته رجوع نه کړې نه ټیک کېږي مای مونځ کوه روژه نیسه یقین وکړه که مونځ والا ورته حج دې کړی دی نجي نه مې دی کړی الله دومره دولت او تا د حضور پاک مبارک ملاقات نه دی کړی نو زه خو وایم چې لږ ژوند دي سپوره ډوډۍ دي خو چې ته پکې مطمئن او خوشحاله هغه اربونو روپو دروازې د ګټې نه بهتر دی چې ته پکې مطمئن دی څه پکې نو به هر صورت دا د قیامت د میدان حالات مې درته بیانول افحسبتم انما خلقناکم عبثا تاسو خیال چې ما دغسې عبث پیدا کړي وانکم الینا لا ترجعون ما ته به واپس نشئ الله به بیا فرمایي چې ګوره که مهلت درکم او دا نیکي د چا نه وغواړې بیا به سي غوښتې شي وی خدای دا خو ستا په ما ډېر لوی احسان که مهلت دې راکړه اوس پې د چا نه وغواړم وی ښه ده لاړ شه یو نیکي د کم د چا نه وغواړه دې بله کې سوچ کوي دا خو وړه غوندې نیکي ده خو که چا ته مې وویې راکړه یاره ده دې به لاړ شي د ټولو نه مخکې خپلې مور پسې مورې زما یوه نیکي کمه ده
او تعال راغلی مته مهرباني وکا یو نیکی مال راکه. مور بوته بچی نه د نیکو سودا پکې نشتا، نیکی دی کمره بس خدای بچ کا، د نیکو سودا کسی پیسې نشتا. دی بوته یا مور کدا نیکی نه راکه خدا کا دوزخ ته می غورځي، ای بچی خدای ته بچ کا. یا مور ته دماغ مور نه چې دنیا کې بتاوي چې خدای راځي مې جوړ کې خیر دې ما دغه په دې بیماره کې هغه مور نه وي بچی دنیا سره پاتې ده. ولی نه راکې مور وي ګور تعالی کو دا یو نیکی در کوم زما کوم شنو بیا بس ځکه د قیامت میدان کې رب العالمین دا جهنم دا برا کایږي او یا زر واجب پکې چولی حدیث کې راځي او اره یو واګه باندې با او یا زر فرشتي مقرره نږدې به کی د حشر د میدان دی بوتا خپل واسطې را دي چې دماغ پلان کې مور او دماغ خمور او چې ما سره به احسان کو بچي په قلاره کې نه دا د دنیا قصې پسې نه دي دا کوستاله نیکی در کم او ستا پوره شو زما کم شي زبسکم لار بشي پلار سره بم دغه غب شپ لګیا به ورونه کی لار بشي بیا رونو الله خزلا بچولا یارانو دوستانو لا ایسو بم نیکی ورنه کی دی بل لکه وای چې ما خو چې یو ورنه کی پیدا بشي دی خو خوندونه کو غمجن برا روان شي چې غمجن را روان شي یو سړی ولاړی ببر سر به نیولې ابو ته یاله کوله خپه وی ظاهرا بس پرېمه ده پاره وینا ما ته وای څه چل شوی دی په قلار کې نه ستاره سره سدي وی ګور وای د بل پکار سم کله ما ساجت ما در ساجت پېښ شو دی بوته پلار پکار نشو مور پکار نشو بچي پکار نشو خزه پکار نشو اولاد پکار نشو تبه مست پکار شي وی ګور ایسو بدینی پکار او قزما متعلق ضرورت پوره کیږي پکارېګم وی راشو ته وای الو ته وای وی زما یو نیکی کمو الله را سره احسان او کوم مهلت راک په دې ټول جهان وګرځیدم چا برا نکړه هغه سړی وته خدا خو اسانه خبره ده یو نیکی کمه ده وی ما درکړه وی را دې کړه وی ته ما پیژن دی به حیران شي چې هغه خپلوانو تعلقدارانو او خځه امور را نکړه ته به څنګه ما پیژن وینا چې د دنیا کې لیدم نه دا ولې راکې بس زه ما نه یک وخت در نکړه کنه زه کیسه ده حل شو چې الله تعالی مخامخ اوس په خدای اس شیم پټ نه دي ارسنه خدای خبردار دی خدای نه کې قدر خلقو ته خي بنده پیدا کړی کی او الله پیدا شو خوشاله وي غریب چا در کجیل ته یو بنده ناشته هغه راکړه وی حاضر کې هغه بنده رب العالمین راغنه تاسو کې چې تا نیکی دل ورکاو خدای ولی ورکول دل خو هیڅ نه ورکول وی خدای پاک زما د ایمان نه پس د کلمې نه پس دا یو نیکی وا زه خاصم د جهنم خشا کې دا یو نیکی مې و زما په اسم کار نه کیږي پرې دې مسلمان کار خو به پیو شي کنه دی خو به دوزخ نه بچ شي کنه ایثار او قربانی وته وي دا صحابه او صفاتو او یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه بل به پزان غورکاو ځان باندې به لوګ نار تیرولا بل به غورکاو نن موږ څه کو موږ دا بل خدای دې لوګي ملک خو دې مور شو دا څه کنه دا بل تباہ بربادي خو دې خیمه زما د اخیره ډکای دا خو د مسلمان شی ونه د مسلمان طریقه او شی ودا ده چې ځان به اوګي پرې بل به مړی پیغمبر علیہ السلام یو میلمو چراغ یې دل سوک ډوړی ورکه ابو طلحه رضی الله عنه یې را کمال به کور ته بوزم د خدای رسول چې کور ته بوته خدای دې وسشتا وې دومره سدي چې د ماشومان خوراک ته وی نبی علیہ السلام میلمه را کړی وی دا بس مور به کو وی څنګه به مړو وی دا ماشومان به ودکو او د میلمه ته ډوړی کېدو دې ته ایمان وای ماشومان او غلول په خندا او په خونده آران کې ماشومان هم وګیو هغه ودکړل دی وته وی له خدای ته چې خدای خو یو پس ډوړی ده دا خو کوم سره خورون دا ډوړی وته مخلاص کو او کوم نه خورون مل مثلا چې په خپل نه خورون مل یوازې خو دا خو مل مرام شرم دی دا چل وګو چې دا ډوړی هغه وخت دا پرده او دا شینو ډوړی راوړه کېده تم کې نو زمم کېنم ډوړی به سره شروع کو بیا وته چورې غدا دی وی رانا کمر دا تیزو ما نو ورپا بس پوتې ور کې مړ به کې اسی په کې ګوتې وې چې دی وخت نه بلېږي نو مونږ به اصل لا شروع مل ما به مړو ومقلو بے اپنا ڈوڑا ہے کیا خودا دی خدا خواندم کے ناستل ملمم کے ناستل
دا خزه ویره د دې ډیره ران لکه کومه ده لکه تیزو او چې ولا لګوتې مته وای نه غنم لکلا به بل ولا صاحب دې جیواله ملکلا وای ما خو تیزو له ملش شابه زر بالکا یره دا خو نه بلېږي باته را نخکته شو زرا دې ډوډۍ به داسې پته یاره کیو خو دی با اسې ګوتې وړو مل مې موړ کو دې ته ایمان وای چراغ غمل نبی رسول الله ته الو دا سلو خدا چل ما سره ما شومانی اسی د ټول پخپل نارش پته راکو په مې ډوډۍ خوړه دا آیات نازل کړه صحابه صفات دارې چې ځان بلېږي پرې بل بمړای خدای دې مونږ کې دغه ایمان پیدا کړي وای چې دا بل گاونډي ته مور ولې ګرځي دا تربور مې دا مور راته ولې ګرځي دا رور مې راته مور ولې ګرځي دا فلان کې راته مور ولې ګرځي د ناره تیرو مو دې راته مزي چرچی کوي دا خو مسلمان ټګي چوری قسم دې مونږ د مسلمانانو چې ټګي چوری جوړ کړل د مسلمانې یو ادب په ممکن نشته د مسلمانې یو خوې په ممکن نشته د پیغمبر علیه السلام قسم دې یو خوې په ممکن دا دونه غیبتونه چې د نبی علیه السلام کوجه مونږ یې کو لکه نو وایو ټول د پټو په غاړو په پولو باندې په جمعات کې په بیٹکونو کې په جرو کې د غیبت او د منصر دروغ ټول راز دوکا ټګي چوری حرام خوري پردې مال وال او رزق وال بل تسکیمونو پولی باندې کول د بل مسلمان بیزتی پچا کول شیطانت کول داشته په مونږ کې نشته ټول لکشته دا مسلمانی ده پردې کاندر کول او پردې مال غلا کول دکاندار نه چې یو ځکه شل خله وته خوږی کې او کله وته جبه تعالو له بوزي او کله ول شونډو لرو باسي یو ځکه ډېر غریب مو سبب بدر کوم بل خو چې مال دي خوندي کا بس بیا به نه چاپلار وایي او یادو ساته نبی علیہ السلام فرمایي چې چانه د مال واغش په دې نیت قرض چې دا ورکوم نو خدای به توفیق درکې قرض به اخلاص شي اګه په دې نیت واغش رانه یو ځلې ته ولي سمون دې معنا بیا والی خدای به هلاک کی داغه اخلاص ورو الله توفیق درنه کی ټول ګن کپین جوړه کړی دا مسلمان طریقې ته ګورو شیوه ته ګورا دوکو ته ګورا د جانسو ته ګورا د پروګرامونو ته ګورا دا خو نبی علیہ السلام په صحابه کړی دي نه قران کې شته نه په دین کې شته نه په او ځان ته وایي مسلمانانو مؤمنان اسه غب شپم جوړ کړی خو دې سوچ مسلمانان کامل مسلمان لکه بغض او حسد او مسلمان ته ټګي او چوری دا مسلمان طریقه نه ده الله وي تاسو کې تا دلني کی ورکړه او خدای ورمکړه ولې ورکوله وي خدای د اسلام او د ایمان په زما په عملنامه کې دا وړغون دي کې نور نشته نو ما وی زراشه ما خو پیسې کار نه کیږي دې مسلمان ور کار خو به پیوشي کړي الله ذل جلال به هغه ته وجستا خو یو نه کی کما واخو پوره شو ته خو جنت ته بل ته خطا قرباني وکړه زما په دې بنده دې رحم وکړه یا خدایا نو زیات رحم کوون کې خو دې نه پتا دې رحم کوم به حساب به کتاب جنت ته الرحماء يرحمهم الرحمن کم خلق چې په بل رحم کوي رحمان خدای به هغه رحم کوي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء لازم کې په مخلوق ترحم او اسمان والا ذات په پتا باندې رحم کوي رحم چت شه دي لکه شرم رحم نشته هغه دې په پټنا سو چې مسلمان ته یې دز تا رحم نه تا مسلمان دی او هغه په بچو دی او هغه په خله دی او هغه په قوم دی او سړی دی ملک د مرد کې هغه خو یو وخت مقرر یو ټیم مقرر خو لا خو ته خدای له ورده کې بنه ورده هغه دکان ته لاندې باندې چې خو شپې و د شي وشه کندره په دکان نه سودا و دا رحم دی دا پردي پټي باندې ورځو دا غن اخلاق او دا رحم دی دا پردي مسلمان نه سپه دا رحم دی پردي مسلمان بچو ته ضرر دا رحم دی چې ته دلته په مسلمان رحم نه کوي ته الله نصیب رحم امید لري په مسلمان دا خو له مسلمان نبی رسول الله فرمایي یو خدای په جهنم کې ولیده وی دا کول نه ځان پسې راخ کې دا خدای رسول الله یو پښو یې تړلې و نه پر خوده چې راځم کې نه خپل لاندې خوراک کې نه هغه خوراک ورکاو ته لږ نه پښو مړ شو خدای پاک هغه پښو کې جهنم ته رسول الله بل یو خدوا چې لاله په پی باندې سپیر او د تند نه شول جامه خو جبر استرا او قریبو چې مړ شوی وي د تند له لاسه چې هغه خضراله وې قتل چې په پی باندې خو برقه نشته نو خپل موزه اوس پړدا او لوپټه اوس پړدا هغه موزه په لوپټه پورې تړل کوي ته ښکته کړو هغه موزه کې وبره وسته هغه سپی باندې اوس کړل دا هغه سپی باندې چې رحم وکړ رب العالمین هغه خل جنت ته بوتله دا خدای رسوله په حیواناتو چې رحم کو دې کوم ثواب شته هر هغه سیس چې دغه جمدې حیوان وی پاغه چې رحم کوي خدای پاک به اجر درکړي سارو سره څونه ظلم نه کوي ها سندا سره څونه ظلم کوي غویانو سره څونه ظلم کوي
پیغمبر علیہ السلام جمعات کې ناست یو اوښ وله راغی په جړا شو ورته برلارې شروع کړل جمعات ته راغی خو پرېږدی د حاجت دی سم لاس او چغې کړې ورشه مالک یې راولې چې مالک یې راوست وایي ستا دې اوښ ماته فریاد وکړه ته په ده باندې کار کې خوراک نه ورکې او ستړی کېږه ډېر وایي او صاحب دا کار کوم وایي دا ظلم به نه کوې په دې باندې هغه وخت کې کار کوی چې دمی او ماړی او چې دمی نو پرانیدی چې ستړي شي بیا مه پرېږدی چې دمی نو پرېنیدی وګورئ د غویانو سره موږ څومره ظلم کوو چوکې مړ ساتلي دي ولې هم ته به یې ولې وینئ او ډانګونه هم ساتلي دي او په شلق او د اسپو سره او څومره زیاتې او ظلمونه د حد نه زیات کار پې کوو په څارو به ظلم نه کوئ په سپو به ظلم نه کوئ سپي باندې په پیشو به ظلم نه کوئ په انسان به ظلم نه کوئ خدای به در باندې رحم وکړي بهر صورتونو دغه میدان کې ډېر خلک به یو قوم به بلي نبي علیه السلام فرمایي وی ده به د حوض کوثر په غاړه روان یم د هر قوم د هر پیغمبر به خپل حوضي وی زما به خپل حوضي اوبه به تکې سپینې وي د واورې غوندې یخې به پای غوندې سپینې به شاتو غوندې خوږې به او چې په غاړه یې څومره کوزې پرتې دي ابه د اسمان د ستورو نه هم زیاتې یو قوم به را رواني مال او فرشتې به ولې مخ بل طرف ته واړئ زه به دا زما اصحاب دي زما ملګري دي پرېږدی اوبه ورکوم وی تا ته پته نه لګي چې ستا د وفات نه پس دوی څه کړي دي دا مرتد شوي منی بیا کم د خپل حوض ده حوض کوثر باندې به نبی علیہ السلام خپل امت لا اوبه ورکوي الله دې زموږ پکې نصیب او قسمت پیدا کړي دغه به ډېر د مزې وخت دی بیا به بعضې خلک جنت ته لاړ شي بعضې به دوزخ ته لاړ شي پل صراط باندې به تېرېږي په پل صراط چې تېرېږي هلته به صاحب یو سټ راوتي سټ حدیث کې راځي سټ به وي سترګې به هم پکې وي او خوله به هم وي غوږونه به وي چغه به کې چې زه هغه انسان باندې مقرر یم چې کوم په دنیا کې کبرجن او کبرجن را دې خوا شی کبرجن دا یو جبار او کبرجن به په خوله کې چک پې لګوي جهنم ته به یې ورولي او جناب که د الله طاقت ته سړي خو په پل صراط به تېر شي که د خدای طاقت نه نو په دغه نري مزي د تلل ګران کار دی چې بیا جهنم ته وغورځېږي الله دې مساتي نو جهنم نه به رب العالمین بیا دا نیکان چې دا لږه نیکي ده دا به پکې ډېره مودی چې ډېره نیکي ده دا به لږه مودی چې ګنې ني یا کمې خدای بخلي به ته نیغ په نیغه وځي او دا نور پکې پراتی نبی علیہ السلام فرمایي یو دا د سجدې دا ځای به نه سوځي باقي به ټول اندامونه د سوځي د جهنمي یو غاښ به دومره لکه د احد د غر عمره د ناستې ځای به دومره لکه 48 میله سرمن به دومره ډبلې دومره دا سرمن د 40 میلو په مزل به سرمن ډبلې دا ولې دومره غټ وجود ورکوي چې د جهنم هغه سزا وسکي او 2 میله او 3 میله به دا جبه ځان پسې راکاږي خلک به پېښ پېږ دي ورله او چې هغه کم تاو پې ولګي دا شونډه رابره به د سر دې نیمې له لاړه شي لاندې شونډه به دې نامه له راورسي الله دې مساتي دا مسلمانانو ورونو زموږ د پاسه دا مصائب را روان دي دا دشوارې ګرانې سختې لارې په دې کې زموږ مزل را روان دی سخت ځنګل دی سخت د غم او د ازغو د خدای د عذاب لارې دي زموږ په مزل را روان دی هغه مسلمان چې لږ ځان کې عجزي پیدا کړي دې ژبې له کنټرول ورکړي دا ژبه نه ده دې له کنټرول ورکړي حضرت عمر فاروق یدله ژبه نیوله او راښکلی زور یې ورکوه او اح یې وله کور یو صحابي راغی وی داسې کې عمره ویل ډېر الله سلم په مصیبت کې مبتلا یم سار وختي نبي اسلام فرمایي چې سار شي دا ټول اندامونه د ژبې ته لګي چې ای ژبې ګورې موږ تا سره تړلي یو د خدای نه ویارېږه که تا نیکي وکړه موږ به سره ښه یو او که تا ګناه وکړه موږ به سره خراب یو نو په ژبه چې کنځلو کې لاسونه خپې ورسره روانې شي که نه دا ژبه لږ کنټرول که خدای په یاد کا د خدای په پیغمبر درود شریف ووایه او دغه دشوارې لارې را روانې دي هغې په ځان تیار کړې وروڼو ډېر اسان علاج دی یو پردي مال نه ځان ساتئ دویم د خپل فرض منځ کوئ ګوره معمولي شی دی بل دې ژبه باندې الله یاد کړي او د غیبتونو چغلو او دې څیزونو ځان وساتئ الله دې په موږ باندې رحم وکړي دا یو تپوس دا کړی چې وسمه په سر یا په ګیره وهل څه حکم لري وسمه دا تور رنګ په سر یا په ګیره پورې کول دا ښه خبره نه ده هغه انسان یا هغه ښځه چې هغه مثلا واده کوي یو انسان دی یو هلک دی هغه واده کوي نو
نو که هغه په ګیره یا په سر باندې تور رنګ اومږي نو هغه جایز دی. دغه رنګ یې کومه جینۍ چې هغه ودیږي نو که هغه په سر باندې تور رنګ اومږي نو جایز دی. او اسې په ګیره باندې یا په سر باندې تور رنګ مګل دا ښه خبره نه ده. که یو انسان مړ شي او خدای ته ور مخامخ شي او د ګیره سپینې یا سر سپینې نو الله ذوالجلال استاره دې سپینو ډکو نه ماله حیا راځي نو خدای پاک به جنت ته ولي. او که دا ګیره ځان له توره کړې وي په سپینو توره کړې وي نو ځان له په خپله قصه ګډه وډه کړلو نو غسل او اودس ورسره کېږي. که چا په ګیره یا په سر رنګ مګلي نو غسل هم کېږي او اودس هم ورسره کېږي. نجومي ته یا مثلا دا پیریانو میریانو والا ته تل جایز دي که جایز نه دي؟ نجومیانو ته خو تل بالکل جایز نه دي. دا کوم په دوکانونو کې ولاړي ناستې اکثر مرغۍ مرغۍ ورسره او یې قسمت ده لګورم. زه یو ځل پېښور کې روان وم د پالیسار سره خوا کې په دې فوټپاث باندې یو مرغو والا ناستو کله کې لرې مټه راونیوم. زه داسې پریشانه شوم چې خدای چا راونیوم چې مې وکتل اوس یو سړی دې مټې ونیوم. ما ته په دې خوا شروع چې قسمت ته له وګورم یاره غوسه راله مې داسې کار وکړ چې ځان له قسمت وګوره چې د دې دوړو نو د فوټپاث د ناستې نه ظالمه بچ شي. داسې کې زما قسمت مې د خدای فضل دی ښه دی. خپل لمونځ اودس کوم او د ټول دین سره الحمدلله کوشش کوم چې ټیک ګناهګار ډېر یو خو مې خپل قسمت ځان له برابر کا چې د دې فخاریې د دې ناستې نه د دې مرغوغ د دې قصو پیسو نه خلاص شي. ما دې زما باور دی وایي چې د پیغمبر هم جنازه چا کړې ده کوم ځای کې کړې ده څومره کسانو کړې ده. که زه تا نه تپوس کوم چې ستا د پلار جنازه کې څومره کسانو دا د خپل شمېر معلوم دی؟ جواب به درکم خیر دی. د نبی علیہ السلام جنازه ټولو صحابه تقریبا چې په هغه موقع څومره موجوده ټولو کړې ده. او کومه کوټه مبارکه د عایشې بیبي کې چې وفات شوې دی او هغې کې جنازه شوې ده او هغې نه بار نه دی اوښکلی شوی ځکه نه پیغمبر اسلام چې کوم دی وفات شو حقه دی به پروتي دوه درې کسان به ور داخلېدل او جنازه به یې کوله. ابه وتل بیا به دوه درې څلور کسان داخلېدل بیا به جنازه کوله بیا به وتل. په دغه طریقې جنازه شوې ده. که یو کس عالم نی او د قرآن حافظ ام نی نو مستقل امامتي کولی شي که نه. نو که په قوم کې عالم موجودي نو هغه بهتر دی. که په قوم کې عالم نی نو بیا حافظ چې څوک زیات ښکلی قاري وي هغه بهتر دی. او که داسې هم پکې ني نو چې کوم پکې نیکي هغه دی بیا خپل امامتي کوي. او نو دا سبحان الله د مازدیګر مونځ یو امام شروع کی او تلاوت په جهر شروع کی خطا شي نو مقتدی دی ورته سبحان الله یا الحمدلله وایي نو دغه فکر به برابر شي. او دغسې د ماښام مونځ څوک کوي او دی خطا شي امام او پټ تلاوت وایي نو مقتدي ورته سبحان الله وایي نو هغه ته به یاد شي. درې تولې کالې کې چا سره وي او هغه سره نورې نغدې پیسې ني نو په هغه زکات نه واجبېږي. دعا وکړئ رب العالمین زموږ په حال رحم وکړي. خدایا دا لوی صحراګانې او دا لوی مزل او دا لوی مشکلات او دا لوی غمونه چې زموږ په سر کوم را روان دي یا الله ته پکې زموږ اساني نصیب وګرځوي.